نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نننۍ ویډیو د مفتی عبدالقوي د هغې په زندګۍ باندې ده. نو تاسو اول دا ویډیو وګورئ، بیا زه د هغې متعلق یو څه خبرې کوم. محترم، تاسو دا ویډیو وکتله چې په دې کې دا مفتی عبدالقوي د یو چینی جینۍ ده او د هغې سره دا ډانس کوي او ګډېږي. نو محترم، نن سبا په سوشل میډیا باندې دا مخې د کېږي او بدقسمتي دا چېرته په ښه څیز باندې مشهور نه شو، خو چې شهرت څیز یې راوځي مخې ته راځي چې هغه به د بېغیرتۍ نه، د بې حیایۍ نه، د دلتوب نه او چېرته د شریعت د خلاف کار نه ډک وي. کله به د پردو جنکو سره ډانسونه کوي، کله به ورسره چې کوم دی خبرې کوي، کله به د هغوی سره کینې پاسي، کله به ورسره ښایسته تصویران وباسي، کله به ورسره شپې کوي او کله به غلطې مسلې بیانوي. د دې به انشاءالله زه نورې ویډیوګانې هم ستاسو مخ ته انشاءالله ږدم. نو محترم، دا یو مفتی دی، خو زه خو دته بلکل چې مفتی ویم ما ځان بدې ښکاري، ځکه د ده نه مې یو سور عامي مې ترې خوښ دی چې هغه غریب له چې کوم دی الف ته هغه لوړ وایي او هغه چې کوم دی لسو ته کړس وایي او شلو ته تریشل وایي او جیم ته جیپ وایي، خو چې لږ پکې د الله پاک یره وي او دغه انسان سنه سره د الله پاک نږدېږي، زما دغه یو سور عامي د ده نه چې کوم دی په شل برخه چې کوم دی خوښ دی. ځکه چې د دې نوم سره دا مفتی ته وګوره، د دې په نوم کې عالم ته وګوره او بیا د دې کارنامو ته وګوره. زه یم چې په دې پنجاب کې د چا خواته اوسېږي، د چا خواته دی، نو لږ دته حیا وښایي، د الله د رضا لپاره دته لږ غیرت وښایي، لږ د الله د رضا لپاره چې کوم دی دته لږ دین وښایي. دا د څه مفتی دی؟ الله رب العزت دې له سزا ورکړي چې دا چې کوم دی زمونږ علماء کرام بدنام کړه، زمونږ چې کوم دی اکابرین بدنام کړه. خلک و چې دا ټول علماء کرام داسې چې کوم دی د په شان دي بېکاره پورځي دي، بې حیا دي، هغه چې کوم دی د لګانو بې غیرته دي. خلک به ټول مفتیان کرام باندې دا ګمان کوي. تاسو په الله یقین وکئ، زمونږ اکابرین او زمونږ مشران الحمدلله داسې نه دي او نن سبا چې کوم دی او کوم چې تېر شوي دی الحمدلله هغوی الله پاک چې کوم دی په دنیا کې هغوی له الله پاک یو نوم ورکړی دی. خو افسوس کومه چې داسې قسمه خلکو چې هغو ته پته ده چې دا زموږ نه ویډیوګانې کېږي په سوشل میډیا باندې به چې کوم دی دا راځي، په هغې کې ډانسونه هم کوه، د پردو جنکو سره چې کوم دی وده کېږه، د هغوی سره خبرې کوه، تصویران به یې ځای وباسه او د سر یې په زړه کې پروا نه راځي، زه سره په دې باندې خفګان نه راځي چې دا زه څه کومه. دا خو یو یقین وکوئ چې یو چېرته یو عام کس هم دا کارنامې نشي کولی. نو محترمو چې کوم دی تاسو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې دغې بې حیا او بدنامي زمانه دی مفتی عبدالقوي ته زما دا ویډیو ورسیږي. که چېرته لږ پکې حیا او غیرت راشي، نور خو هغه الله پاک د حیا او د غیرت نه خالي کړی دی، نه پکې غیرت شته او نه پکې حیا شته. الله رب العزت دې موږ د داسې بې حیا او د داسې بې غیرتوب کارونه وساتي. وما علینا الا البلاغ.